السلام علیکم. د یوټیوب د لیکې نه راغلی ومن کاری دوست محمد صاحب سره د بجلیګر مولانا صاحب شاګرد دی. دا الله دې مولانا بجلیګر صاحب سره د خور وبخي او الله دې د هغې شاګردان د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي. نن پتې زه یو څو پوښتنې کوم، جوابونه به یې راکوي ماله. کاري صاحب لاول خو زه ستا ډېره شکریا ادا کوم چې تا زه راوغوښتم او زه تا سره میلاو شو. الله دې تعالی عمر و ژوند درکړي. ډېره مننه، جزاکم الله. لالي صاحب زم ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو تشریف راوړلو او ما سره ملاقات وشولو. دا زما خوش قسمتي وه. داسې شخصیت چې هغه خلک خندا په وخت کې خندوي او د جړا په وخت کې جړی. او الحمدلله داسې ډېر کمتر کسان دي چې هغه په دې ګوره معذوره دي او بیا خپله رکشه چلی لګیا دي او ټیک ټاک هم کوي د عوامو دپاره او د خلکو د خوشحالۍ دپاره. بل مولانا صاحب زه به تا نه داسې مختصره غوندې او مزېداره غوندې واقعه راته ووایه. واقعه خو جي داسې ده چې شیخ سعدي صاحب یو ډېر لوی بزرګ و او ده له چا دعوت ورکو، ډوډۍ وله وکړه. شیخ سعدي صاحب چې کله بسم الله وعلى برکت الله وویلي نو نوړۍ سره سره یا نانی شیراز آواز یې وکړو. نو د دې کوربه دا خیال راغی چې سعدي صاحب بزرګ دی خو دی ډېر لوی سرمایهدار هم دی، ولې د خپل وطن ډوډۍ صفت یې وکړو چې ماښام ته ایثار که نو ډېر تاوان یې وله وکړو. خو سعدي صاحب بیا هم وایي بسم الله وعلى برکت الله و نانی شیراز. نو کله چې سعدي صاحب رخصت شو نو سعدي صاحب رحمت الله علیه شیراز وطن کې اوسېده او دا نواب لاړ د سعدي صاحب تپوس کوي. نو یو طرف ته ودرېد چا نه تپوس وکړو چې د سعدي صاحب بنګله کومه ده؟ ویل جي دا مخامخ جونګړه د سعدي صاحب ده. نو دا نواب یو شعر وایي، وای سعدیای شیرازیای نامت بسستای چوب خانه آمدم خارو خسستای. اے سعدي صاحب رحمت الله علیه نوم خو دې ډېر مشهور دی، لیکن چې زه ستا کلي تای ستا مکان ته رالمه نو د خشو خشاک نه جوړ دی. د سعدي صاحب نابالغه ماشومه لور ورته وایي کاکاجي تاسو دمه وکړئ، ډوډۍ وخورئ، چای وڅښئ. ویل نه بچیه دا زما دا اشعار به دې خپل باباجي ته ویل. جواب یو څه د ازمري په کور کې ازمری وي. وی قافلان رفتن ما هم رویم از برای چند روز ای بسستای. ای ملمای ای نواب خیال کوای ستا خو خیالات بل طرف ته دي، وګوره قبرستان طرف ته قافلې روانې دي، زمونږ د یو څو ورځو دپاره جونګړم ډېره ده. ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. اے د لوړو مکاناتو والا، اے د بنګلو خاونده، ان قریب ده چې دې خاورو له به راشي. دا لږې غوندې خبرې مې ستاسو د وړاندې ذکر کړلې، ولې چې لالي صاحب دا خو زمونږ ورور دی او موږ سره ډېر په مینه میلاو شو. الله دې د دوی درجات نورم بلند کړي او الله پاک دې دا بچی پیدا شوی الله دې ورته نیکمله صالحه قرآن خوانوي کړي. انشاءالله په دې بابت کې به بیا زه دوی ته یو ویډیو کوم او دا لږې غوندې خبرې په ډېر څه باندې قبولې کوي. مهرباني څونه ټایم شو؟